جمعیت علماء اسلام اس جرگے کے حوالے سے اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں یا ملک میں جو بھی پشتون برادری سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کا تعلق اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں تو ان کو اس میں شرکت کی پوری اجازت ہے۔ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام اپنے کچھ سینئرز پر مشتمل وفد وہ بھیجے گی نمائندگی کے لیے تاکہ اس میں شرکت ہو سکے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔ السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 15 او 16 اکتوبر باندې د SCO کانفرنس دی، عالمی کانفرنس دی په پاکستان کې، چې په دې کې به د مختلفو ممالکو سربراهان او د هغوی حکمرانان هغه به راځي او په دې کې به شرکت کوي۔ نو په 15 اکتوبر باندې او په 16 اکتوبر باندې به دا کانفرنس وي، خو د هغې نه مخکې په 15 اکتوبر باندې PTI یو ځلې بیا اعلان کړی دی، په ډي چوک باندې د احتجاج دپاره کال ورکړی دی۔ محترمو ملګرو، دا اوس د پاکستان سره مینه ده، محبت دی او کو دشمنی ده، دا خو تاسو ته صفا ظاهره ښکاري چې په کومه ورځ باندې دغه کانفرنس دی، عالمي کانفرنس دی په پاکستان کې، او د بهر ملکونو نه به خلک راځي، په دې کې به شرکت کوي۔ مولانا فضل الرحمان صاحب په دې باره کې واضح خپل موقف ورکړی دی۔ هغه وایي په دې ورځو کې که څوک کم احتجاج کوي او یا داسې قسمه ایکټیویټیز کوي سیاسي مفاداتو دپاره، نو دا مناسب خبره نه ده۔ موږ پرون هم د ریاست سره ولاړ یو، نن هم د پاکستان سره ولاړ یو، د بهر ملک نه چې څومره میلمانه راځي موږ به د هغوی استقبال دپاره ولاړ یو، هغوی ته موږ ویلکم وایو۔ دا زموږ ملک دی، زموږ پاکستان دی۔ دا کانفرنس چې کوم کیږي دا د شهباز شریف کانفرنس نه دی او نه دا د دې حکومت کانفرنس دی او نه دا د دوی میلمانه دي، بلکې کوم خلک چې راځي دا به د پاکستان میلمانه، دا به د ریاست میلمانه او په پاکستان کې اوسیدونکي تمام سیاسي پارټیانې دا به د دوی میلمانه۔ سبا د PTI حکومت هم راتلی شي، د پیپل هم راتلی شي، د مولانا هم راتلی شي، د بل حکومت هم راتلی شي، او په دې کې چې کوم گفتگو کیږي، کوم ډایلاګ کیږي، دا به د پاکستان دپاره کیږي، دا د شهباز شریف دپاره نه کیږي او نه د نواز شریف او د زرداری دپاره کیږي، بلکې دا به د پاکستان دپاره کیږي، د ریاست دپاره به کیږي۔ په دې کې به تجارتي معاهدات کیږي او مختلفې چې په دې کې کومې منصوبې دي هغه به مخې ته راځي۔ نو مولانا فضل الرحمان صاحب واضح موقف خپل ورکړی دی چې په دغه ورځو کې که یو سړی احتجاج کوي دا به ډېر غیر مناسب کار به کوي، انتهایی بېوقوفه کار به کوي، بلکې په کار دا ده چې دغه غیر ملکي میلمنو ته ویلکم وکړي، د دوی استقبال وکړي، وایي موږ به الحمدلله په دغه ورځو کې دغه غیر ملکي میلمنو ته ولاړ یو، دوی ته به ویلکم وایو، دوی ته به استقبال کوو، دا زموږ ملک دی او موږ به د دې ملک دفاع په هر وخت کوو۔ سیاسي اختلافات هر څه په خپل ځای باندې، خو چې کله خبره د ریاست راشي، د پاکستان راشي، د خداداد پاکستان راشي، نو انشاءالله موږ به د پاکستان او د ریاست سره ولاړ یو، چې څومره اختلافات دي هغه به موږ شاته غورځو او د ملک دپاره، د قوم دپاره انشاءالله هر وخت به موږ حاضر یو، ولاړ به یو، چې د هر چا حکومت وي، چې خبره د پاکستان وي، خبره د ریاست وي، موږ به ټول اختلافات شاته غورځو، د ملک د قوم دپاره به انشاءالله هر وخت ولاړ یو۔